داعشنا زر کاله مخکې لوستلی وه. څو کاله؟ زر کاله مخکې لوستلی وه. نو د دنیا د پیدایش څونه وخت وشو؟ تاسو ته پته شته دی؟ د دنیا د پیدایش یو ساینسدان لیکي چې 2500 کې رفتاری وشو او بل لیکي چې نه 3000 رفتاری وشو. دومره وخت دا دروغ هم کیدی شي چې د دې فیصلې اکثر غلطې کېږي، لکه دا لیکلي شوي دي چې 2500 رفتاری وشو. نو د دې نه زر حساب مخکې ولګوه. دومره وخت مخکې الله جل جلاله دا قرآن چې د سورة یاسین بیا لوستلی او بله خبره د یاسین متعلق ده. دا یاسین دا د چا نوم دی؟ ډېر مفسرین وایي چې دا د الله د نومونو نه یو نوم دی. پوه شوئ؟ او بعضې مفسرین وایي چې نه، دا د نبي علیه السلام د نومونو نه یو نوم دی. نو چې د نبي علیه السلام د نومونو نه یو نوم شو، حساب وکړئ که نه، نو د دنیا د پیدایش نه زر کاله مخکې الله جل جلاله د نبي علیه السلام نوم چې دی نه دا یې اخیستی و، قرآن کې لیکل کړی و یاسین. او بیا ورته څه وایي؟ انک لمن المرسلین. معلومه دا ده چې نبي علیه السلام د هغې کې مخاطب دی چې ته څه یې؟ ته یقینا ته د لېږلو شوو پیغمبرانو نه یې، ته پیغمبر یې. دا د نبي علیه السلام په شرافت باندې دلالت کوي چې نبي علیه السلام د ټولو نه څه اشرف پیغمبر و. دا د یاسین فضایل ده. نو دا چې اوس واورئ که نه، بل مسلمان ته بیان د سورت یاسین ډېر فضایل والا سورت دی. او چې کله داسې تاسو سړي ته پته لګي چې فلانکي سړي ځانکدن دی که نه، د هغه خوا کې بیا سورت یاسین وایي، یا داسې لا اله الا الله کلمه په زوره وایي. ولکه زیات تلقین د کلمې او د سورت یاسین دی. بس تاسو هغه ته به داسې نه وایي چې ته کلمه ووایه، هغه به داسې نه وایي، هغه به غلي. نو ته چې یې نو ته به یاسین وایي یا به کلمه وایي، لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا کلمات دا زده کړئ ها، و مړو په خوا کې بیا وایي، ځکه چې دا مړی خو د هر چا په کور راځي نه، داسې څوک کور شته چې دغه مړی رانیسي؟ هر کور کې به مړی راځي. نو چې دا فضایل تاسو ته یاد وي، نو که بیا څوک جاړي ویې جاړی مه وایئ، سورت یاسین وایئ. صحیح ده؟ الله اعلم.